چا چې نن په جماعت اسلامي کې شمولیت وکړو زه هغوی ته جماعت اسلامي ته په راتګ هرکلی ویم په خیرالی او خوشامدید ورته ویم او د الله تعالی نه زما دا دعا ده چې هغوی له موږ ټولو له په دې لاره کې استقامت راکړي الله تعالی دې د هغوی دا شمولیت د هغوی دپاره د هغوی د خاندان دپاره د دنیا د عزت ذریعه او د آخرت د نجات د دوزخ نه د خلاصي او د جنت د حصول ذریعه وګرځي عزیزانو دلته تفصیلي خبرې شوي دي د جماعت اسلامي په دعوت په هم خبرې شوي د هغې په پروګرام باندې به هم خبرې شوي په دې وخت کې چې په دې ملک کې کم اړې ګړې دی کم سخته ده کم مشکل دی او کم رسکشي ده او د هغې په بنیاد باندې عوام په مشکل کې دي او په سخته کې دي د هغې تفصیلات په مخې ته راغلي او دغسې د دې چې غرضو خصوصا او عموما د ټول بونیر د ترقۍ په حوالې سره دلته د پارټو په کارکردګۍ په حوالې سره او د هغې په کردار په حوالې سره به تفصیلي خبرې مخې ته راغلي زه د دې موقع نه فایده اخلم او زمونږ چې څومره ملګرو په دې شمولیت کې کوششونه کړي دي که هغه طاهر رحمان رور دی که هغه نور پرویش استاد صاحب دی که بختی دوست بای دی که ډاکټر صاحب دی که اسمرین خان رور دی چا چې په دې شمولیت کې کوشش کړی دی زه د هغوی د ټولو ډېر زیات مشکور یم او شکریه ادا کوم او دا امید ساتم چې دا سلسله به انشاءالله تعالی مخ په وړاندې بیایو به که نه انشاءالله ټول به برپور راپاسو د جماعت اسلامي دا دعوت دا پیغام د حق دا دعوت د حق دا پیغام د ترقۍ دا پیغام دا به د چغرزو ګډ ګډ ته رسو که نه انشاءالله تعالی رونو دلته دا پاکستان او بیا زمونږ د علاقې دا یو ظلم چرته بې منبر او بې حکومته نه دی پاتې شوی دلته په هر وخت کې په مختلفو شکلونو کې حکومتونه یي او دلته په دې بونیر کې چې څومره سیاسي پارټۍ دي د هغې ټولو سیاسي پارټو واک او اختیار دلته راغلی دی اقتدار هغې ته میلاو شوی دی حکومت ورته میلاو شوی دی که هغه د ویلیج په سطحی که هغه د تحصیل په سطحی که هغه د حلقې په سطحی او که هغه د بونیر په سطحی او بیا د دې ځای نه چې کوم خلک تللی دی نو هغې په صوبه کې م حکومتونه کړي دي او په مرکز کې م حکومتونه راغلي دي رونو راغلي دي که نه دي راغلي مونږ یو ورځ هم چېرته بې حکومت او بې منبره نه یو پاتې شوی خو بهرحال مونږ د الله تعالی شکر ادا کوو او د الله تعالی چې مونږ څومره شکر ادا کوو نو هغه به کم وي چې مونږ کم ځای ته ځو نو مونږ ښه په نیغو سترګو ځو مونږ په ټیټو سترګو د خدای په فضل نه ځو بله ورځ په شالیزاره کې زمونږ سره په ګاونډ کې د نوریزو یونین کونسل مضافات دي ټولې محلې جرګه وکړه سلا یې وکړه او مونږ له بیا دعوت راکو په خپله راپاسېدلو او دا خبره یې وکړه چې په دې ځای کې څومره کار شوی دی نو هغه مونږ ته جماعت اسلامي کړی دی او زمونږ د جماعت اسلامي د هغې کار نه پس په روډ کې چرته چارې پیر هغه ټانکۍ پکې هم نه ده لګولې نو په دې وجه ټولې محلې په شریکه دا فیصله وکړه چې مونږ به راروان کوششونه راروان ووټ او سپورټ دا به وي د جماعت اسلامي سره کوو او تاسو په میډیا کتلي روغ کلي تقریبا دا په جماعت اسلامي کې شمولیت وکړو د هغې نه هم په هغې ورځ باندې ستاسو د دې علاقې د راجکند سره تعلق لرونکي چې هلته په ناړه په علیخا کې پاتې کېږي خپل کورونه یې جوړ کړي دي هغې ټولې محلې په جماعت اسلامي کې شمولیت وکړو څو ورځې مخکې دلته په خوړګۍ کې به تاسو کتلي چې ټول کلي د یو کور دوه نه علاوه چې په هغې باندې څه د وجوهاتو په وجه هغه لا پاتې وو خو بله ورځې ما ته تصویر راولېږه چې په هغې دوو کورونو کې یو کور د پی ټي آی جنډه کوزه کړه او د جماعت اسلامي جنډه یې وخېجوله دغسې دلته په دې ډیران سر کې څه ورځ مخکې یو درون شمولیت دا سلمان رور ناستی دی پوره تقریبا که زه وایم چې د نیم کلي نه زیات په جماعت اسلامي کې شمولیت وکړو نو دا به مبالغه نی د هغې نه مخکې دلته طاهر رحمان رور دی یو درون شمولیت وکړو او دغسې دا سلسله برپور انشاءالله تعالی روانه ده سبا به یو ځل بیا په شلبانډی کې په درزنونو خاندانونه به د پی ټي آی نه مستفي کېږي او جماعت اسلامي ته به راځي نعره تکبیر الله اکبر نعره تکبیر الله اکبر رونو خلک په دې خبره پوه شو
چې که د عوامو د مسلې حل د چا سره شته، د عوامو په دوک درد کې څوک شریک دي، نو هغه کارکون او هغه قیادت صرف او صرف د جماعت اسلامي سره دی. او بله ورځ د مخکو ورځو کې مونږ د ګرانۍ خلاف مظاهره وکړه، د مهنګایۍ خلاف مونږ مظاهره وکړه، د کرپشن او د غلا خلاف مونږ مظاهره وکړه، او د زرګاو په تعداد کې څنګه چې استاد صاحب ذکر وکړو چې صرف د چغرزو نه د 1500 نه زیاتو خلکو یې په هغې کې شرکت کړی، او د بونیر نه د زرګاو په تعداد کې خلکو په هغې جلسه کې شرکت وکړو، او دا یې خبره ثابته کړه چې په دې وخت کې خلک د خلکو د ډوډۍ مسله ده، د خلکو د رزق مسله ده، د خلکو د روزګار مسله ده. او ورونو د بدقسمتۍ نه زمونږ دلته چې کوم نمایندګانو او هغه نمایندګانم سلیکټډ نمایندګانو ستاسو منتخب شوي نو، بلکې هغې باجوا او د هغې ملګرو په بیلټ بکسه باندې ډاکه لګولې وه، او ستاسو حق په زور باندې او په غلا باندې او په ډاکه باندې اغستی و. نو ورونو هغه خلک مونږ ته محتاج ځکه نو چې د هغې زمونږ په ووټ پروا نه وه، د هغوی زمونږ په رای پروا نه وه، هغې وی چې مونږ وي د بل طرف نه وي راغلي یو، او په هغې تمه او په هغې حالات باندې وو. خو الله تعالی په هغه څیز اوس که خیر الټه کړی دی، الټه شوی دی او که نه دی الټه شوی، الټه شوی دی پې که نه. او د بدقسمتۍ نه زمونږ ممبران چې د خلکو مسلې اوچتې کړي، په هغې خبرې وکړي، نو هغه عجیبه صورتحال دی، شیلنګ شوی دی او اوښ کې دې بهیږي، نو په هغې حالت کې ورته هم سیلفي یاده د سیلفیانې پکې وباسي. او دا اکثر بیا راته د کښتې نه د یوت یو ملګري چې کوم ځای تقریر کوم نو میګا پراجیکټ پکې یاد کړی، نو دغسې په میګا پراجیکټونو کې یو اضافه بله مو وکړه، د سیلفیانو اضافه یې پکې وکړه، د سیلفیانو. نو ورونو د دې سیلفیانو نه به او د دې ډرامو نه، د دې دروغو نه، د دې نه به ځان خلاصو او که نه به خلاصو، ځان به تې خلاصو. او زه په دعوه سره دا خبره کوم، او زه په چیلنج سره دا خبره کوم چې څوک ته په کارکردګۍ کې زمونږ سره مقابله وکړي، څوک ته د عوامو په خدمت کې زمونږ سره مقابله وکړي، او مونږ چې دلته څومره کار کړی دی د هغې په زکات کې هم که چا کار کړي، نو مونږ له دې خلک بیا ووټ نه راکړي، هغې خلکو له دې ورکړي. په دې وجه ورونو دا خبره ثابته شوه، واضح شوه چې مسله به د کوم ځای نه حل کیږي، مسله به د واک او د اختیار د ځای نه حل کیږي، مسله به د اقتدار د ځای نه حل کیږي، مسله به د حکومت نه حل کیږي. او چې تر څو پورې واک او اختیار او حکومت او زمامې کار دا مونږ ټیک خلکو له په لاس کې نی ورکړی، دا مونږ امانتدار او دیانتدارو خلکو له په لاس کې نی ورکړی، دا مونږ په کار پوهیدونکو خلکو له نی ورکړی، دا مونږ د عوامو خیرخواهانو له نی ورکړی، دا مونږ د کرپشن او د غلا نه پاک خلکو له نی ورکړی، دا مونږ رښتیني خلکو له نی ورکړی، دا مونږ کردار والا خلکو له نی ورکړی. نو ورونو زمونږ مسلې ګورې حل کیدی نشي، او خبره اسانه ده. دا واک او اختیار په څه طریقه راځي ورونو؟ د دې طریقه څه ده؟ دا د ووټ د یو پرچې په ذریعه راځي، د ټوپک د راغستو ضرورت نشته، د لوړ د راغستو ضرورت نشته، د سرماتي ضرورت نشته، بلکې په غټه سطح په عوامو کې د بیدارۍ ضرورت دی، په غټه سطح عوام په دې خبره د پوه کولو ضرورت دی چې د دې ملک او د دې قوم خیرخواهان څوک دي. په سخته کې که سیلاب راشي، که زلزله راشي، که فوجي اپریشنونه وشي، د عوامو په خدمت کې څوک ولاړي، د عوامو درد د چا سره؟ نن هم مشتاق احمد خان چې ستاسو په ووټ سینیټر شوی دی، او بله ورځ په کلاو الفاظو کې د سواړۍ په جلسه کې دا خبره کړې ده چې زه د بونیر د ووټ په ذریعه، او خصوصا زما د والد صاحب ذکر یې کړی چې هغه ما له ووټ هم راکړی دی، هغه زما د الیکشن د کمپین ذمهواره مو. نن ګوادر ته چې دا ګوادر د خلکو د هغې مظلومانو د حق دپاره چا اواز اوچت کړی دی د مولانا هدایت الرحمن صاحب په شکل کې، او هغه خلکو نیولی دی، حکومت نیولی دی او جیل ته کړی دی، او بل طرف ته یو ډرامه روانه ده، یو په خپله ویوي جیل برو تحریک، او بیا د جیل نه دومرې یریږي چې زمونږ ټول پښتانې مجبوره کړي دي، هلته په سیلفیانو باندې مجبوره کړي دي، او زمونږ هغه ممبران هم هلته سیلفۍ اخلي، او چا
د ټریفک سپای د ځان نه جوړ کړی دی او ساجیبه عجیبه صورتحال دی چې په څه شکل کې مونږه خان صاحب ته ښکاره شو چې مونږ له ټیکټ راکړي. بل طرف ترونو د جماعت اسلامي کردار ستاسو مخې ته دی چې د نن نه 3 کاله مخکې د خپلو امیدوارانو رایې ورکړې ده او په یو صحیح طریقه باندې په جنگ او په جګړه او په شور باندې نه بلکې په ښه په باضابطه په یو اصولي طریقه باندې د امیدوارانو انتخاب شوی دی. نو په دې وجرونو دا خبره ثابته ده واضح ده چې دلته په کور کې جنگ نشته دلته په ټیکټ جنگ نشته دلته په مفاداتو جنگ نشته دلته یو خبره ده او هغه خبره دا زمونږ عهد دی دا زمونږ وعده ده دا زمونږ منشور دی چې مونږ به دا پاکستان د دې د عوامو خدمت دا به عبادت ګڼو او که مړه یو که ژوندي یو نو د دې خدمت په جاري ساتو او که روغ یو او که ناجوړه یو خو د دې عوامو خدمت به برپور کوو. نو انشاءالله تعالی کوو به که نه په شریکه او انشاءالله تعالی دا خبره خلکو محسوس کړې ده په غټه سطح په عوامو کې بیداري راغلی ده د روزګار او د کروڑ نوکرو هغه واده خلکو ولیده د 500 لاکو کورونو هغه واده خلکو ولیده وی کور کور ته به اوبه رسو هغه واده خلکو ولیده وی په انسانانو باندې به خرچ کو هغه واده خلکو ولیده نو په انسانانو باندې هغوی خرچ نه کړی بلکې خپلې خرچې په عوامو باندې وکړئ او د روزانه په بنیاد باندې په ټیکسونو کې اضافه ده د بنیادی ضرورت په شیزونو کې په قیمتونو کې اضافه ده او د خلکو ملاګانې ماتې کړي. نورونو ضرورت ته دې خبرې دی چې مونږ برپور راپاسو او د دې ظالمانو احتساب وکړو. احتساب نو احتساب ته تیار یې برپور احتساب به د دې ظالمانو کو او احتساب شروع شوی دی. لومبه احتساب امداد نن چې کوم بابر رور د پی ټی آی نه مستعفی شو په جماعت اسلامي کې شمولیت وکړو او د دې خبر ادراک وکړو چې زمونږ د عوامو د مسلو حل دا صرف د جماعت اسلامي سره دی. نو په دا لومبه احتساب دی چې دا برپور شروع شوی دی او د روزانه په بنیاد باندې د شمولیتونو یو نه ختمیدونکې سلسله شروع شوې ده او ورونو په خلکو تاسو وارخطایي جوړه کړې ده. څوک وي په بډو ټوپې ګرځوي او څوک وي د شپې جنډې لګوي. نو مونږ ورته وایو چې د شپې نه د تهجد په ټیم کې به انشاءالله خلکو ته ټوپې په سر د سحر د مانځه پسې به انشاءالله تعالی خلکو ته ټوپې په سر او دغسې شپه او ورځ بني خو انشاءالله دا جدوجهد او دا کوشش په جاري ساتو. او زه ورته ستاسو په وساطت دا خبره کوم چې ځوانان هم د بونیر او د چغرزو را بیدار شوي دي او مشران هم را بیدار شوي دي او انشاءالله تعالی هغه تیر چې کوم سپورټونه هغه ختم شوي دي هغه مزې او هغه خوندونه به بیا انشاءالله تعالی نه. نو انشاءالله په موټو کې به ورسره مقابله را سره نشي کولی انشاءالله د خدای په فضل برپور جواب به وله ورکو. او لومبې احتساب دا تاسو شروع کړی دی. دویم احتساب به د الیکشن په ورځ کو او هغه احتساب به د ووټ په ذریعه کو هغه به د بیلټ په ذریعه کو او د ووټ او د بیلټ هغه زور او د هغې طاقت په ورته ښیو چې دا کم ظلم زمونږ سره کړی دی دا کم زیاتې زمونږ سره کړی دی زمونږ د عوامې په ګرانۍ کې ګرانی په مسلط کړی ده زمونږ د بچو د تعلیم مسله هغې خرابه کړې ده. او ورونو دلته زه چې اوس په دې لار راتلم په دې فیضه کې زما والد صاحب یو پرایمري سکول جوړ کړی دی جوړ شوی دی که نه دی ستاسو نه تپوس کوم یاره په 15 کاله کې سکول دوی سټارټ کو دغسې دلته ښکته په چلندرې کې د جینکو یو سکول غالبا نه دی سټارټ شوی دغسې لږ نور پسې ښکته ورشئ په پاندیړ کې یو هایر سیکنډري سکول د هلکانو جوړ شوی دی او د دې دمکوی نه مونږ ته په نظر راځي په دغې ټانګوړه کې زما والد صاحب یو هایر سیکنډري سکول بلډینګ کې تیار شوی زمونږ په وخت کې او په 15 کاله کې پکې دوی صرف استادان را نه وسته چې د بچو د تعلیم سلسله جاری شي. نورونو د دې ظلم احتساب به کول غواړي او که نه به غواړي او بل طرف ته مونږ وکتل چې وی ادارې به خپل کار کوي او مونږ به پکې سیاسي مداخلت نه کوو. نورونو د وړو په بوره کې سیاست وکړو او کوې نه کوو د وړو نه د چوکرو بورې په سیاسي بنیادونو ورکړی او که ورې نه کړی او په هغې لینونو کې هم زمونږ سپینګیرې او زمونږ زنانه وشرمولې او ذلیل یې کړی او که نه یې کړی او دغه خو پرېږده دلته خو تاسو څاروي ساتئ که نه د تېرو ورځو کې په یو مرض راغلی او په څاروو باندې
نو په سارو په ویکسینو کې هم سیاست وکړو. دا د هغوی هغه صورتحال او بل طرف ته د نوکرو خبره نو نوکرۍ خو راغلي هم نه دي، ډېرې کمې راغلي دي. او که راغلي هم دي وروڼو نو تاسو راله جواب راکئ چې یو سکیل په 100 روپۍ خرڅ شو. یاره جو ریټ چرته سیوا شوی دی یا زه غلط وایم خو سم جواب خو رانه کوم. یو سکیل یې په 100 خرڅ کو. دا یې هغه صورتحال دی، دا یې هغه انصاف دی، دا یې هغه کارکردګي ده. په دې وجه وروڼو زمونږ سره بل آپشن په دې وخت کې نشته، زمونږ سره بل حل نشته. مونږ که یو ځل بیا د دې چغرزو دا ترقي چې کومه ودرېدلې ده او څنګه اشارتن ما صرف تاسو ته ذکر وکړو، که تفصیلي ویمه نو هغه ختمیږي بیا نه. که د کسه راجکن روډ یاد کما او که د جبو بانګیړي روډ یاد کما او که د بره د شمنال روډ یاد کما او د هغې بیچو یاده کما او کم کم کار به یادومه. خو بهرحال چې په کم ځای کار بند شوی دی نو په هغې ځای بند شوی دی. یو ځل بیا به دا ترقي شروع کوو انشاءالله تعالی او په دې کې به موږ ټولو له خپل کردار ادا کول غواړي او دې کار له به اشر کول غواړي. نو اشر به ولکو انشاءالله تعالی. زما سره واده وکړئ چې په دې محفل کې دا څومره که مشران دي او که ځوانان دي او که کشران دي د دې شمولیت نه پس په مونږ ټول پاسو او د چغرزو کور کور ته ګوټ ګوټ ته هر بیټک ته هرې اجرې ته هرې محلې ته د غر سر دی او که ویښې دی هغې ټولو ځایونو ته به د جماعت اسلامي دا پیغام رسو به که نه انشاءالله تعالی. دا ستاسو وعده ده، برپور به راپاسو انشاءالله تعالی. نو انشاءالله دویم احتساب به مونږ د بیلټ په ذریعه د دوی کو او چې د بیلټ په ذریعه د دوی احتساب مونږ وکړو نو را روان احتساب به سره بیا د هغې خزانو هغه کوو، د هغې ظلم او جبر هغه به کوو. هغه زمونږ نارینه او زنانه چې په لینونو کې ذلیله کړي دي د هغې احتساب به سره د هغې نه پس بیا انشاءالله تعالی شروع کوو. او دا د چغرزو دا قوم چې د پلاستیک ټینکۍ او ټرکونه ډک راځي او واپس واړی ته په بل طرف ځي د هغې احتساب به سره د هغې نه وروستو انشاءالله تعالی کوو او برپور به سره انشاءالله تعالی کوو. او یو ځل بیا انشاءالله تعالی په بونیر کې خصوصا د جماعت اسلامي او ستاسو حکومت را روان دی او د بونیر او د دې علاقې ترقي به یو ځل بیا انشاءالله تعالی برپور شروع کوو.